بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحو سبق نمبر 17 دی. د اسم معرب اعراب شروع دی. د دې نه مخکې موږ د اسم اعراب د اسم معرب د اعرابو شپږ قسمونه ویلي. نن به انشاءالله موږ د اسم معرب د اعرابو اووم نمبر قسم وایو. السابع اووم قسم د اسم معرب د اعرابو اووم قسم. ان معنا ده چې یکون معنا ده وي رفع یا حالت رفعی بتقدیر ضمه تقدیری سره ګورئ دا تقدیر چې دی دا مضاف دی الضمه مضاف الیه دی او دا با حرف جر دی. نو د دې بعد حرف جر د وجې نه تقدیر مجرور دی او دا مضاف دی تقدیر مضاف دی الضمه مضاف الیه دی. نو موږ اول د مضاف الیه معنا کوو داسې کوو ښه الټه طرف نه کوو ضمه تقدیری سره ټیک شو. د با معنا موږ کوو سره. نو رفع ضمه تقدیری سره وي. ضمه تقدیری څه ته وایي؟ ګوره دې نه مخکې مونږ ویلي ضمه حالت رفعي کې ضمې سره، حالت نسبي کې فتحې سره، حالت جري کې کسرې سره. نو هغې کې مفرد منصرف صحیح اسم و جار مجرا صحیح او جمع مکسر منصرف. نو دا هغې ته اعراب حرکتي وایي. ګوره د اعرابو درې قسمونه دي ښه. اول زده کړئ دا دی اعرابو درې قسمه دي. درې قسمه، یو ته حرکتي وایي حرکتی لفظی، یو ته حرفی وی حرفی لفظی، او یو ته تقدیری وی تقدیری. نو ګورئ حرکتی کم یو وی. ګورئ یا به دو پیش وی، یا به دو زبر او الف وی، او یا به دو زیر وی. او حرفی کم یو دی. حرفی ته ګورئ حرفی یا به واو وی حالت رفعی کی واو، حالت نسبی کی الف ٹھیک شو، او حالت جری کی یا ٹھیک شو. نو ګورئ دا حرفی دی لکه ابو، اخو، هنو، همو دا حالت رفعی دی. ابا، اخا، هنا دا حالت نسبی دی. او ابی، اخی، هنی، همی دا حالت جری دی. نو دا اسماء سته مکبره موحده مضافه الی غیر یا المتکلم سره دی. دا واو الف یا. او ضمه تقدیری چې دی کنه ضمه تقدیری. نو ګورئ دا مونږ ته خو ښکاري نه، خو ګورئ داسې به وي مونږ به وایو ضمه تقدیری. مطلب دا دی چې په یو قسم کې دا موسی نه دی موسی دا چې د قال نه مخکې ولګي قال نه مخکې نو قال فعل دی دا موسی ولا فاعل دی. نو ګورئ حالت رفعي کې هم دا موسی داسې دی. نو مونږ وایو ضمه تقدیری سره فتحه تقدیری سره او کسره تقدیری سره. داسې به مونږ ته ښکاري نه ضمه فتحه کسره به نه ښکاري. حالت رفعي کې چې کوم شکل وي هغه شکل به حالت نسبي کې وي، هماغه شکل به حالت جري کې وي. موسی چې دی حالت رفعي کې موسی دی، حالت نسبي کې به موسی وي، او حالت جري کې به موسی وي. تاسو ته قرآن پاک نظم مثالونه بیا دا ما لیکلي دي، بیا به درته بیانوم انشاءالله. نو د اعراب درې قسمونه دي. حالت یعنی حرکتي اعراب حرکتي څه ته وایي؟ ضمه فتحه کسره چې موږ ته مخامخ ښکاري لفظونو کې راته ښکاري لکه زیدن او زیدن. وګورئ دلته اوس موږ ته په لفظونو کې ښکاري. وګورئ زیدن، زیدن، زیدن دا موږ ته په لفظونو کې ښکاري. او دا کوم اعراب حرفي چې دي کنه اعراب حرفي لکه ابو حالت رفعی دی، ابا حالت نسبی دی، او ابی حالت جری دی. ٹھیک شو. نو دا موږ ته ښکاري اعراب حرفي اومه موږ ته په لفظونو کې ښکاري چې حالت رفعی کې واو سره، حالت نسبی کې الف سره، حالت جری کې یا سره وي. او دا تقدیری چې دي کنه تقدیری معنا نه فرض کړی شوي دي موږ ته په نظر نه ښکاري خو موږ دغه همداسې ګڼو. اوس قال موسی چې دی قال موسی نو قال فعل دی او موسی ورله فاعل کا. موسی علیه السلام او فرمایل ٹھیک شو. نو قال موسی علیه السلام او فرمایل. نو موسی فاعل دی. نو موږ ته خو فاعل هو همیشه حالت رفعي کې وي او دلته کې خو حالت رفعي کې موږ ته نه ښکاري. موسی خو الف مقصوره سره دی. ٹھیک شو. نو الف مقصوره سره دی، ضمه پې نشته دی. نو موږ وایو چې یاره دا موسی دا ضمه تقدیري سره دی ځکه قال فاعل غواړي او فاعل ضمې کې مرفوع وي. ٹھیک شو. نو موږ وایو دا موسی ضمه تقدیری سره دی. او چې کله وی واوحینا یا داسې دی چې ارسلنا موسی، ارسلنا
فعل فاعل شو او موسی ولا مفعول به شو مفعول به حالت نسبی کې وي حالت نسبی باندې پکار دی فتحه راشي دلته چې کله څنګه چې حالت رفعی کې موسی او همدغه شان حالت نسبی کې موسی دی نو موږ وایو چې یاره موسی دلته حالت نسبی کې فتحه تقدیری سره دی فتحه تقدیری سره فتحه هم موږ تخکاری نه خو موږ وایو تقدیری دا فرض کړی شوی دی فرض کدا فتحې سره دی فرض کا ٹھیک شو او دغه شانتي ووحینا الی موسی الی حرف جر دی موسی ولا مجرور دی نو موسی چې څنګه حالت رفعی کې موسی څنګه حالت نسبی کې موسی او مکه شانتي حالت جری کې موسی دی نو موږ وایو چې دا موسی چې دی موسی دا کسره تقدیری سره دی کسره تقدیری سره نو مطلب دا چې دا موسی چې دی دا حالت جری کې دی خو موږ ته نخ کاری په لفظونو کې موږ ته ښکاري نه موږ وایو چې دا فرض کا دا موسی مجرور دی نو موږ به ان شاء الله نن په دې باندې بحث کوو چې اعراب حرکتي هم ویلي دي چې درې قسمه اسمونو سره وي او حرفي چې دی هغه یو قسم اسمونو سره وي یا هغه هم درې قسمه اسمونو سره وي ٹھیک شو او ضمه تقدیری چې دا نو هغه به ان شاء الله نن مونږ وایو او السابع معنا د اوم قسم د اعراب او ان معنا چې یکون معنا د وی رفع حالت رفعی کې بتقدیر الضمه ضمه تقدیری سره بتقدیر الضمه ترجمه به د الټا نه کې ضمه تقدیری سره والنصب او نصب بتقدیر الفتحه فتحه تقدیری سره فتحه تقدیری سره وي والجر او جری بتقدیر الکسره کسره تقدیری سره وي وګورئ کسره تقدیری او سره ٹھیک شو دا سره داري با د با معنا مونږه کو سره او فتحه تقدیری او د با معنا را سره نو ترجمه به الټا نه داسې کوي ها اوس وای حالت رفعی کې ضمه تقدیری سره ٹھیک شو او حالت نسبی کې فتحه تقدیری سره او حالت جری کې کسره تقدیری سره نو دا به کم اسم سره خاص وي نو موږ ته وایي ويختص او دا اعراب خاص دي ويختص او دا اعراب خاص دي بالمقصور اسم مقصور سره بالمقصور اسم مقصور سره اسم مقصور څه ته وایي اسم مقصور چې اخره کې الف مقصوره وي نو ګورئ الف مقصوره موږ سره په دې شکل کې وي په دې شکل کې ٹھیک شو او الف ممدوده موږ سره په دې شکل کې وي نو دا چې کله الف یو داغه نه رستو حمزه وي دې ته الف ممدوده وای ممدوده معنا د مد نه وتېری مد نه او مد معنا را اوږدول او مقصوره چې کنه مقصوره دا د قصر نه وتېری قصر معنا دا مختصر کول ډیر نه اوږدول لږ اوږدول ٹھیک شو نو ګورئ چې کله موږ سره داسې شکل وي کنه نو هغې ته موږ الف مقصوره وایو لکه ګورئ موسی اخره کې یاده او د یا نه مخکې دا کړه زبر دی عیسی نو ګورئ اخره کې یاده او مخکې ته دا کړه زبر دی او دغه شانتې یحیا ٹھیک شو نو دا اخره کې یاده مخکې ته دا دغه دی او دغه شان عصون چې دی عصون دا هم دا الف مقصوره دی دا سه الف چې اخره کې وي او رسته ته حمزه نه وي نو ګورئ دغه شان حمزه ته نه وي نو دې ته الف مقصوره وي الف مقصوره څه ته وي چې اخره کې الف وي او رسته ته حمزه نه وي نو هغه ته الف مقصوره وي او رسته چې د الف نه رسته چې حمزه وي نو هغه ته الف ممدوده وي ټیک شو نو موږ ته وایي ويختص دا اعراب خاص بالمقصور اسم مقصور سره یو اسم مقصور سره خاص دي او استاد ته د اسم مقصور تعریف کوي چې اسم مقصور څه ته وایي وهو او هغه یعنی هغه اسم مقصور هو معنا ده هغه اسم مقصور دا هو چې اسم مقصور ته یعنی راجع دی هو معنا ده اسم مقصور هغه ما داسې اسم دی هغه اسم مقصور داسې اسم دی فی آخره چې د هغه په آخر کې الف مقصوره وي کعصن لکه څنګه چې عصن دی د عصن په آخره کې دا وګوره دا الف ته او وروسته ته حمزه نشته نو دې ته موږ الف مقصوره وایو ٹھیک شو نو اوس به زه تاسو ته وایم چې دا عصن نه دی دا حالت رفعي کې معصن وي حالت نسبي کې معصن وي حالت جري کې معصن وي او که الف لام پې ولګې که نه نو بیا به وایي العصا حالت رفعي کې العصا حالت نسبي کې العصا حالت جري کې العصا نو د دې اعراب تقدیري وي اعراب څه وي تقدیري وي فرض کړی شوي وي موږ یې فرض وګڼو چې هلکه داسې دی بس حالت رفعي کې موږ فرض وګڼلو حالانکه هغه شکل صورت کې هغه شانتې نه وي ٹھیک شو نو د عصوان چې دا په اصل کې عصواون ګورئ داسې عصواون
نو دا دو پیش نه دی، دو پیش یا دو زبر دی یا دو زیر، دا په اصل کې نون ساکن وي، نون ساکن وي. لکه اوس وګورئ زیدون دی که نه، زیدون، نو دا زیدون وګوره مونږ زیدون وایو، حالانکه دا زا یا او دال دی، دې کې نون نشته، خو مونږ په اخره کې وایو پکې زیدون، نون ساکن پکې ویل کېږي. مونږ یې داسې وایو زیدون، زیدون. نو دا نون ساکن نه دی، دا بیا مونږ د دو پیش په شکل کې لیکو، دو پیش په شکل کې. نو دا عصواون چې دی، عصواون، نو دا اصل کې داسې دی، ګورئ عصواون، عصواون. نو وګورئ دا قاعده ده او قانون دی چې کله واو یا یا دا متحرک وي او دنه مخکې حرف باندې زبر وي، نو دغه واو یا نه الف جوړول دا واجب دي. نو اوس به مونږ د دې واو نه دا واو متحرک دی، یعنی زبر زیر پیش یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش پی وي، نو د دې واو نه به اوس مونږ الف جوړ کو ځکه چې مخکې حرف باندې زبر دی. نو دا عصواون چې دا به اوس مونږ کو عصوا، دا اوس وګورئ عصوان، عصوان. نو یو ساکن دا الف شو، یو ساکن دا نون شو، نو التقای ساکنین رااله، دو ساکنین یو ځای شو. نو اوس په دې کې دا دی چې اولنې پکې الف مده دی، نو دا به اوس مونږ حذف کو، اولنې ساکن هم ته حذف کو، نو دا به مونږ سره پاتې شي عصوان، عصوان. نو دا عصوان چې دی که نه، عصوان دا په داسې کې لیکلی کېږي، دا عصوان چې دی عین صاد او نون، نو دا داسې بیا لیکلی کېږي عصوان، دا داسې لیکلی کېږي، دا عصوان بیا داسې لیکلی کېږي. دې ته اوس وګورئ، نو دا د په آخره کې دا الف لیکلی کېږي ځکه چې دا الف د دې نه غورځېدلی دی. ټیک شوه. نو مونږ ته اوس وایي چې دا ضمه تقدیري فتحه، دا حالت نصب کې فتحه تقدیری سره او حالت جر کې کسر تقدیری سره، دا به اسم مقصور سره خاص وي. اسم مقصور څه ته وایي؟ داسې اسم چې آخره کې الف مقصوره وي، لکه عصون او موسی، موسی شو موسی، عیسی، دا دې ته الف مقصوره وایي. یحیی، یحیی مؤنث کې راځي عظما، عظما. ٹھیک شو. حبلا، حبلا دغه شان کبرا. نو دا اخیره کې چې دا کله زبر او یا وي کنه، نو دې ته الف مقصوره وایي. ټیک شو. دا کله زبر اصل کې الف دی، الف مقصوره دی. ټیک شو. نو دا موسی، عیسی، یحیی، عظما، حبلا، کبرا، صغرا وغیره، دې ته الف مقصوره وایي. دې ته څه وایي؟ الف مقصوره وایي. نو د دې موسی اعراب هم حالت رفعي کې تقدیري وي او حالت نسبي کې هم تقدیري وي، حالت جري کې هم تقدیري وي. یعنی دا موسی چې حالت رفعي کې هم دغه موسی وي، حالت نسبي کې هم موسی وي، حالت جري کې هم موسی وي. ٹھیک شو. او عیسی به هم دغه شانتې وي، یحیی، عظما، حبلا، کبرا، صغرا، دا به هم دغه شانت شکل کې وي. ښه. نو موږ ته وایي چې دا اعراب چې دی ويختص بالمقصور، اسم مقصور سره خاصي، وهو او دغه اسم مقصور ما داسې اسم دی فی آخره چې د هغه په آخر کې الف مقصوره، الف مقصوره وي، کعصن، لکه عصن، عصا کونټۍ ته وایي، کونټۍ موږ ورته عصوام وایو، عصوا. ٹھیک شو. عصوام ورته وایي، کونټۍ ورته وایي، اردو کې ورته لاټي وایي، لاټي. ٹھیک شو. اوس په دا یختص راواخلي مضاف سره به ولګي، ويختص بالمضاف، ويختص او دا اعراب خاص دی بالمضاف، داسې مضاف سره الی یا المتکلم چې یا متکلم د پاره مضاف وي، یعنی چې یا الی معنا د طرف ته، یا المتکلم یا متکلم ته مضاف وي، چې دا یا متکلم ته مضاف وي. نو دا اعراب خاص دی داسې مضاف سره چې دا مضاف یا متکلم طرف ته مضاف وي، خو غیر جمع المذکر السالم، د جمع مذکر سالم نه علاوه، د جمع مذکر سالم نه علاوه، د جمع مذکر سالم نه علاوه، دا علاوه به اخره کې وي. یعنی جمع مذکر سالم د طرف ته به نه مضاف کې، نور چې کم یو اسم ته مضاف کې مضاف کوه. ٹھیک شو. که هغه ته واحد اسم ته مضاف کې، ٹھیک شو، نو د هغه اعراب هم تقدیری وي. دا واحد اسم چې دی هغه یا متکلم طرف ته مضاف کې، نو دا دغه واحد اسم لکه کتاب دی، کتاب، کتب، کتاب واحد دی. نو که ته اوس وایې چې یاره کتاب او یا طرف ته یا د پاره مضاف کا، کتابی زما کتاب. او کنه ته دا جمع کې کتب جمع مکسر شو، جمع مکسر شو، اوس وایې کتبی زما کتابونه، کتبی زما کتابونه.
نو دا یا حالت رفعی کې بم کتبی وي، حالت نسبی کې بم کتبی وي، او حالت جری کې بم کتبی وي. یعنی داسې اسم کاغه واحد وي او که جمع مکسر وي، که واحد اسم وي که جمع مکسر اسم وي، او یا طرف ته مضاف کو نو دغه واحد اسم یا دا جمع مکسر اسم یا طرف ته چې مضاف کو نو د به حالت رفعی کې ضمه تقدیری اعراب وي، او حالت نسبی کې هم ضمه تقدیری وي، او حالت جری کې هم ضمه تقدیری وي، لکه د اسم مقصور په شان دی. خو که چېرته جمع مکسر دا جمع مذکر سالم دی د یا متکلم طرف ته مضاف کو، جمع مذکر سالم دی مضاف کو او یا متکلم دی ولا مضاف الیه کړه، نو بیا به د دې اعراب په اتم قسم کې راځي، هغه بیا بیل قسم دی. ٹھیک شو؟ نو اوس په یو واحد اسم یا یو جمع مکسر اسم هغه به مضاف کې، خو یا متکلم طرف ته به مضاف کې، او جمع مذکر سالم چې دا نو دا به نه مضاف کې. ٹھیک شو؟ واحد اسم یا جمع مکسر اسم به مضاف کې یا طرف ته. ٹھیک شو؟ غیر جمع المذکر السالمی، غیر چې دا حال دی، دا غیر څه شی دی په اعراب کې، دا حال راځي، حال او دا د یختص د ضمیر نه حال راځي. ها دا یختص ضمیر چې دی هغه ذل حال جوړیږي. ٹھیک شو؟ دا اعراب به خاص وي، نو چا سره به خاص وي؟ بغیر د جمع مذکر سالم نه به چې جمع مذکر سالم به مضاف کې نه. ٹھیک شو؟ نو واحد اسم یا جمع مکسر اسم به مضاف کی، او یا متکلم به ورله مضاف الیه کې، لکه کتب کتاب معنی زما کتاب، او دا کتاب شو. اوس کته دا کتاب دی یا متکلم دی ورله کتاب دی مضاف کو، یا متکلم دی ورله مضاف الیه کړه، نو کتاب مضاف شو، او دا یا متکلم دی مضاف کو، نو دا یا متکلم وی چې زمانه مخکې همیشه زیر وي، کسره وي، کسره. نو ګورئ که دا بیا حالت رفعی وي که نه، زه مې هذا کتابی، هذا دا مبتدا شو، او کتابی مضاف مضاف الیه ولا خبر شو، نو خبر مرفوع وي، نو دا وګورئ حالت رفعی کې هم کتابی وي. ٹھیک شو؟ او که زه بیا ووایم رأیتو کتابی، رأیتو فعل شو، کتابی ولا مفعول به کا، کتاب مضاف او یا مضاف الیه، نو مضاف الیه مفعول به کا. ٹھیک شو؟ نو دا مفعول به چې د حالت نسبی کې وي، نو دا به حالت نسبی کې هم کتابی وي، نو موږ به وایو چې د دې اعراب تقدیری دی، د دې اعراب سری تقدیری دی. ها اوس که حالت جری کې دا کتاب مضاف کې یا مضاف الیه کې، نو دا به بیا په حالت جری کې هم دغه شکل کې وي، لکه مررتو بکتابی، زه تیر شوم، او بکتابی په خپل کتاب باندې، نو کتاب مضاف دی یا مضاف الیه، د دې نه مخکې که با جاره ولګي بکتابی، نو دا با جاره د وجه نه هم دا کتابی هم دغه شکل کې دی. نو حالت رفعی کې به هم کتابی وي، حالت نسبی کې به هم کتابی وي، حالت جری کې به هم کتابی وي. نو موږ ته وایي چې ضمه تقدیری رفع به ضمه تقدیری سره وي، نصب به فتحه تقدیری سره وي، او جر به کسره تقدیری سره وي، او دا به اسم مقصور سره هم خاص وي، او داسې مضاف سره چې یا متکلم طرف ته به مضاف وي، یا مضاف به وي، او یا متکلم به ورله مضاف الیه وي. داسې مضاف سره هم خاص وي دا اعراب الی یا المتکلم، چې یا متکلم طرف ته مضاف وي، دا یا متکلم د لپاره مضاف وي. غیر جمع المذکر السالم، بغیر د جمع مذکر سالم نه، چې دا جمع مذکر سالم به نه مضاف کې، بل یو اسم واحد اسم یا جمع مکسر اسم به مضاف کې، او یا به ولا مضاف الیه کې. دا جمع مذکر سالم به یا طرف ته نه مضاف کې، دا جمع مذکر سالم دی جمع مذکر سالم دی مضاف کو، او یا متکلم د طرف ته مضاف کو، نو داسې به نه کې. دا جمع مذکر سالم به یا متکلم طرف ته نه مضاف کې، یا به واحد اسم یا متکلم طرف ته مضاف کې، یا به جمع مکسر اسم یا متکلم طرف ته مضاف کې. که غلامی، لکه غلامی د کاف جاره معنا لکه، او غلامی معنا زما غلام، لکه غلامی دا مثال موږ لرا کړی دی. ٹھیک شو؟ نو غلامی چې د حالت رفعی کې غلامی وي، حالت نسبی کې غلامی وي، حالت جری کې غلامی وي. غلام دا غلام دی مضاف دی، او دا یا ولا مضاف الیه دی، یا متکلم مضاف الیه ده. ها تقول توای هذا عصن دا کونټی ده، هذا عصن دا کونټی ده، وغلامی او زما غلام دی، هذا غلامی، هذا دا غلامی زما غلام دی. دا ګورئ دا هذا چې دی دا به اول عصون سره مبتدا به کې ولا، او بیا به همدا هذا غلام سره مضاف کې. ٹھیک شو؟ نو دا هذا عصون
او هذا غلامي رأيت عصا رأيت غلامي مررت بعصا مررت بغلامي. ٹھیک شو. نو دا طریقې سره به دا مثالونه موږ لره کړي. هذا عصا معنا دا کونټۍ ده، هذا غلامي دا زما غلام دی. رأيت عصا ما کونټۍ ولیده، رأيت غلامي ما خپل غلام ولیدو. مررت معنا زه تیر شوم بعصا په کونټۍ باندې و غلامي او په خپل غلام باندې. نو دا مررت بیا د بغلامي سره مو لګوي. مررت بغلامي مررت بعصا مررت بغلامي. ٹھیک شو. نو ګورئ دا ما دلته کې لیکلیم دي چې دا د اسم مقصور او داسې مضاف اسم چې هغه داسې اسم واحد اسم یا جمع متکلم اسم چې یا متکلم دپاره دغه داسې جمع مکسر اسم یا واحد اسم چې یا متکلم دپاره مضاف شي. نو د هغې اعراب به حالت رفعي کې ضمې سره وي، ضمه تقدیري سره. حالت رفعي کې ضمه تقدیری سره، حالت نسبی کې فتحه تقدیری سره، حالت جری کې کسره دا کسره تقدیری سره به وي. ٹھیک شو. نو دا حالت رفعی کې ضمه تقدیری، حالت نسبی کې فتحه تقدیری، حالت جری کې کسره تقدیری. دا دوه اسمونه سره خاص وي، یو اسم مقصور سره خاص وي او یو داسې اسم چې یا متکلم طرف ته مضاف شي، یعنی د یا متکلم دپاره مضاف شي. ٹھیک شو. نو قرآنی مثالونه وګورئ. حالت رفعی د اسم مقصور حالت رفعی کې وګورئ. قال موسی، قال فعل دی، موسی ورله فاعل دی. ٹھیک شو. اوس حالت نسبی وګورئ. ارسلنا فعل فاعل دی، موسی مفعول دی. نو ګورئ حالت رفعی کې موسی دی، حالت نسبی کې موسی دی. ٹھیک شو. او اوحینا فعل فاعل دی، الی حرف جر دی، موسی مجرور دی. نو ګورئ موسی حالت رفعی کې موسی دی، حالت نسبی کې موسی دی، حالت جری کې موسی دی. نو مونږ وایو چې قال موسی کې د موسی اعراب ضمه تقدیری سره دی، فاعل دی را. او ارسلنا فعل فاعل دی او موسی ولا مفعول دی او د مفعول اعراب هغه نسب وي. نو دلته موسی چې دی هغه خو منصوب نه دی. نو مونږ وایو چې یاره دا د دې فتحه تقدیری سره ده، فتحه حالت نسب کې فتحه تقدیری وي. او اوحینا فعل فاعل دی، الی حرف جر دی، موسی مجرور دی. نو ته به وایې چې یاره په موسی باندې خو کله زبر دی، په دې باندې خو زیر پکار دی، موسی پکارو. نو موسی نشي کېدی ځکه د موسی حالت جری کسره تقدیری سره وي. کسره تقدیری یعنی دا تقدیری معنی چې مونږ ځان له فرض کړی وي. ٹھیک شو. او بل ګورئ د یا متکلم طرف ته مضاف، داسې اسم چې د یا متکلم طرف ته مضاف وي، د هغې د قرآن پاک نه مثال وګورئ. یأذن لی ابي، یأذن فعل دی او دا ابي ورله فاعل دی. یأذن لی ابي، زما پلار ماته اجازت راکو. نو راکئ. یأذن دا فعل دی او لی دا دغه دی جار مجرور متعلق شو. او اب چې دی دا ابون دا مضاف دی او دا یا ضمیر طرف ته مضاف دی. نو ګورئ حالت رفعی کې ابي دی، یأذن لی ابي. نو دلته دا حالت رفعی دی، په دې کې دا ضمه تقدیری سره، ضمه تقدیری سره را. او ان ابي، ان دا ان اسم منصوب وي. نو دلته وګورئ ان دا د ابي نه مخکې ان لګېدلی دی. نو دا اب چې دی دا مضاف دی، دا یا ضمیر متکلم دا ورله مضاف الیه ده. نو دا ان ابي شو ابي. نو دا وګورئ دا ابي حالت رفعی کې ابي و، حالت نسبی کې دلته ابي دی. نو مونږ وایو د ابي حالت نسبی فتحه تقدیری سره را. ٹھیک شو. يدعوك او واغفر لابي. نو ګورئ دا لام جاره دی، لام جاره. او دا ابي چې دی دا مضاف مضاف الیه مجرور دی، ورله مضاف مضاف الیه مجرور دی. نو ته به وایې چې یاره په حالت رفعی کې ابي دی، حالت نسبی کې ابي دی، حالت جری کې ابي دی. نو موږ به څنګه پیژنو؟ نو ته به دې نه مخکې فعل ته ګورې. که فعل وي او فاعل نه وي نو دا به ورله فاعل جوړېږي. که فعل وي او فاعل هم وي نو دا به ورله بیا مفعول جوړېږي. او چې فعل هم دی، فاعل هم شته، مفعول هم شته او حرف جر د دې ابي نه مخکې دی، نو دا به بیا ورله دغه مجرور جوړېږي. ٹھیک شو. نو مونږ وایو د ابي حالت رفعی کې ضمه تقدیری ده، حالت نسبی کې عموما فتحه تقدیری ده او د ابي حالت جری کې کسره تقدیری سره ده. ٹھیک شو. نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي. که پوه شوي نه بیا را د کمنټ کې ویلی شئ او د دې ځان سره تاسو یو سکرین شاټ وباسئ. ځکه یو
قسم تدریس کوم چې د هغې مطلب دا چې یاره زه ورسره دا مثالونه بار بار لیکم، قرآني مثالونه ورسره لیکم، داسې ورسره مثالونه لیکم، د احادیثو مثالونه ورسره لیکم، داسې یو څو مثالونه چې هغه وخت کې لیکم چې تاسو پرې پوه یم. نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي او په خپلو خصوصي دعاګانو کې مې یاد ساتئ. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.